چې دا انسان د جلباز ډیر زیات دی، د جلتی ډیر زیاته غواړي، ډیر زیاته جلتی کوي په هر یو سیس کې. داسې جلتی کوي چې بس دی و چې زه یو کار غواړم بس فورا هغه وشي، څومره زر چې دی هغه کار وشي، بس زر زر چې دی. لکه اوس یو کس دی مثال په طور کاروبار یې نه شروع کو او دی و چې په میاشت نیمه کې بس زه سم مالداره شم، دا کاروبار مې سم دغه ته ورسي. یا یو بل څه چې دی هغه شروع کړل، یو کور یې شروع کو، یو بلډینګ یې شو، دی و چې بس د میاشت په ځای په هفته کې ورسوم. یو فصل یې وکړو نو دی و چې یاره دا پټی خو په دې شپږ میاشتې کې خوشا کې چې دی فصل کې کال کې 2 فصلونه کوي، یاره چې دا څلور کې دی نو خبره وي چې بس میاشت 2 فصل لا رسېدلی. یعنې دی جلباز ډېر زیات دی، تادي ډېرې زیاته کوي. نو دغه رنګې دی د دې جلبازۍ د وجې نه دی اکثر داسې چې دی هغه بدعا وغواړي، یعنې د خیر په ځای شر وغواړي، خو دی پې خبر نه وي. او دا جلتي دی کې د فطرتن ده، د ده په فطرت کې ده چې دا جلتي اچولی شوې ده. روایت کې راځي کله چې الله جل شانه د آدم علیه السلام دا بدن او جسم مبارکه چې دی جوړه کړله او روح یې پکې ورچاو، نو چې دا روح یې ورته ورواچاو او دا داسې روان شو چې د سینې نه لږ کښته شو، د نوم ته راورسېد، نو دا چې دی د پاسېدو کوشش وکړو، پاسېد ودرېدو، بس واپس را پرېوتو. یعنې روح له بدن ته خور شوی نه و او د پاسېدو کوشش بیا وکړو. نو هغه اولاد کې هم هغه فطرتن چې دی هغه جلبازي پکې ده، بس یو کار زر کول غواړي، نو ډېر ځله پکې د بددعا چې دی هغه ځان دپاره وغواړي. دی وایي چې دا زما دپاره خیر دی خو هغه شر وي. او یا مفسرین ذکر کوي چې عام څیز دی چې د څه تکلیف او مصیبت میلاو شي، نو دی د خیر په ځای شر غواړي او ډېر ځله د شر دعا هم وکړي. لکه بعضې کس داسې لږ پریشانو کې راګیر شي، یاره مړه وایي هغه مرګ هم نه راځي. نو حالانکې د مرګ سوال کول دا حرام دي چې یو سړی د دنیا د مصایبو نه تنګ شي، د مرګ سوال کوي، دا ول حرام دي، ناجایز دي. دیندارۍ دپاره سوال کوي چې الله د شهادت مرګ راکړي، نو دا اوس صحیح ده. یا دا دی چې یو کس نیکبخته دی او دی د الله سوال کوي چې الله که دې ټایم کې ته زما نه راځي، نو الله ما والي ما چې دې مالک مرګ راولي، هسې نه چې د آینده ژوند کې رانه شته ګناهونه ونشي، نافرمانۍ رانه ونشي، نو دا هغه د خیر د خاتمې سوال کوي. نو که دا وکړي نو دا وله جایز کېږي. خو که عام د مرګ سوال کوي یا د دنیا د مصایبو نه تنګ شي او دی د مرګ سوال کوي، نو دا حرام او ناجایز دي. نو ډېر ځله بعضې ټایمونو کې سړی داسې تنګ شي نو د مرګ سوالونه کوي. نو الله وایي د خیر په ځای شر غواړي، نه لکه چې ته مرګ غواړې د دنیا د مصایبو نه تنګ شوي او مرګ غواړې چې مرګ نه راځي او مرګ دې راشي، دا وی نو د دې په ځای د دې مصیبت د لرې کېدو سوال ولې نه کوې چې الله د دې مصیبت نه مې لرې کا، الله دا پریشانی مې ختمه کړه، الله نه دغه سوال ولې نه کوې چې د مرګ سوال کوې. نو دا الله جل فرمایي چې د انسان چې دی د شر داسې غواړي لکه څنګه چې دی خیر غواړي، لکه خیر دی زر غواړي چې الله زر راته حاصل شي، نو دغه ټیم کې شر او بدي او عذاب دا هم زر غواړي.